بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نړیوال نفوذو د تغذیه پریس کلب چې کومه منتخب کابینه ده، مسلم لاله هدایت لاله او ستاسو څومره کابینه د ټولو ته د زړه د کومې نه د مرکزي تنظیم تاجران خیبر پښتونخوا او د مرکزي تنظیم تاجران ضلع مردان د طرف نه د ټول مردان د ولس د طرف نه تاسو ډېر مبارک شه. او بیا په خاص توګه باندې چې کوم زمونږ د ستاسو کوم رول دی، کوم کردار دی د معاشرې د بهترۍ دپاره، د مسایل حل کېدو دپاره، او بیا د مظلوم د آواز رسېدو دپاره، او بیا ایشوز باندې چې کوم مسایل دي په هغې باندې حکومت وقت او ذمه دارو خلکو ته هغه په مؤثره طریقه باندې د هغې وقت ته رسول او د هغې میز ته وړل، نو بلا شبه دا یو عظیم کار دی. او په دې کې د مرکزي تنظیم تاجران ضلع مردان همیشه لپاره د ستاسو سره په دې کې سات او انشاءالله وي به په دې وخت کې زمونږ زه به دې موقع دا هم فایده واخلم چې څه څیزونه داسې دي چې هغه چونکې زه د تاجر برادرۍ سره تعلق ساتم، نو په دې وخت کې په هغې باندې خبره کول انتهایي ضروري ده. یو خو تاسو وکتل چې حکومت پټرول مصنوعات کې اضافه وکړله. د مرکزي تنظیم تاجران ضلع مردان د پلیټفارم نه مونږ دا یکسر مسترد کوو او دې بھرپور مخالفت کوو، مذمت کوو د حکومت د دې فیصلې چې هغه وخت چې کله ګورنمنټ په خپله باندې د دې خبرې تایید کړي، هغه وایي چې زمونږ د ملک مبادله سیوا شوله، د ملک چې کوم زمونږ معاشي استحکام دی هغه الحمدلله راغی، او ملک په دې وخت کې هغه غاړې ته روان دي چې هغه خپل عوامو ته، خپل خلکو ته ریلیف ورکړي. نو په داسې وخت کې چې هغه معیشت رول پکار دي او معیشت ته استحکام ورکول پکار دي، حکومت لګي او هغه څیزونه چې هغه په کاروبارونو کې په انډسټرۍ کې د را میټیریل په توګه باندې استعمالیږي، خو هغه بجلي ده او که هغه زمونږ ګیس دی او که هغې سره زمونږ پټرول نور مصنوعات دي، دا ایز را میټیریل استعمالیږي په تمامو کاروبارونو کې. نو تاسو وګورئ د بجلۍ قیمتونو ته وګورئ او د بجلۍ شارټفال ته وګورئ، د ګیس قیمتونو ته وګورئ او د ګیس شارټفال ته وګورئ، او بیا هغه رهي کسي کسر چې کوم دی هغه ګورنمنټ د پټرول مصنوعات په سیوا کېدو باندې ادا کړله. پکار دا دی چې په دې وخت کې حکومت ریلیف ورکړی وی، ځکه چې د مهنګۍ تناسب په دې وخت کې عالمي چې زمونږ څونه عدد شمار دی، نو په هغې کې د مهنګۍ تناسب د پاکستان په ښکته را روان دی. پکار دا دی چې په ښکته را روان دی، نو چې هغه دا څیزونه مونږ ته ظاهره کړي، ځکه چې پټرول مصنوعات کم نشي، بجلی ریټ کم نشي، د ګیس ریټ کم نشي، نو د مهنګۍ تناسب دا به څنګه په ښکته باندې راځي. یوه بیا حکومت اوس لږې ورځې مخکې بل یو فیصله وکړله چې ګو چې لکه دا د 22% نه 12% ته دا ډېره غټه خبره ده، خو بیا هم په دې وخت کې چې کوم زمونږ د ملک د اکانمي صورتحال دی او د بیروني زمونږ چې کوم انټرنیشنلی زمونږ اکانمي ته په کوم نظر کې کتل کېږي، نو په هغې توګه باندې دا وینا کېږي چې پکار دا دی چې دا زمونږ کوم انټرسټ ریټ دی، بینک چې کوم لون ورکوي په هغې باندې کوم انټرسټ ریټ دی، پکار دا دی چې دا سنګل ډیجټ کوي، دا 8% ته راشي، دا 9% ته راشي، دا 10% ته راشي. هغه حکومت 1% راښکته کړه او تمه دا وه چې یاره دا به کمه کم حکومت 3-4% راښکته کوي، دا به 8-9% ته راځي، سنګل ډیجټ ته به راځي. ځکه دا انتهایي ضروري ده چې په دې وخت کې هغه کاروبارونه چې کوم کاروبارونه د ستا د ملک معیشت چې کوم دی هغه مستحکم کوي، او د هغې مین رول چې کوم دی هغه د ایکسپورټ انډسټري سره ریلیټډ دی. مقصد د انډسټري هغه انډسټري چې کوم نه ایکسپورټ کېږي، هغه انډسټري چې ده هغه په دې وخت تاسو وګورئ نو هغه د ملک یو زمونږ کاټن ده او څه ورسره زمونږ نور داسې انډسټري دي چې هغه مونږ د هغې نه ډېره غټه زر مبادله د هغې په شکل سره چې کوم دی د ایکسپورټ نه چې کوم دی هغه مونږ ته راځي. نو تاسو وګورئ د کاټن ایکسپورټ چې کوم دی هغه هم کم شو او د ملک مجموعي ایکسپورټ چې کوم دی هغه په کمي باندې راغلی. نو د هغې بنیادي اوچتېدو لپاره د دې وخت حکومت ته په هنګامي بنیادونو باندې د دې خبرې پکار دي چې هغې ولګي او هغې دغه انټرسټ ریټ کم کړي، چې د بینک سره کوم کاروبارونه کېږي چې هغه مستحکم پاتې شي، او بیا د هغې نه علاوه چې کوم زمونږ د بجلۍ ریټس دي، د بجلۍ شارټفال دی، دا ختم شي. تاسو لوډ شیډنګ وګورئ په سټي مردان کې د 14 نه والې تر د 16 غنټو پورې لوډ شیډنګ دی. دیهاتو نه د دیهاتو لوډ شیډنګ چې دی دا 20 او 22 غنټو ته رسېدلی دی.
دا ډېر غټ ظلم دی او بیا په داسې کې تاسو وګورئ دا الټرنیټ دا بیلونه راواله داسې بیلونه وګورئ بیلونو څه قیمت دی سوال دا پیدا کېږي په دې وخت کې چې دا صوبه چې دا بجلی پیدا کوي تاسو وګورئ دا څومره بجلی پیدا کوي دا لږ کلکولیشن پکار دی چې دا بجلی دا صوبه بجلی څونه پیدا کوي او بیا ټول نه غټه خبره ده چې زمونږ امپورټ دې ملک دا زمونږ په دغه کې ډېر غټ امپورټ شوی دی چې کوم زمونږ سولر سیسټم دی په دې کې ډېر غټ امپورټ شوی دی هغه امپورټ چې څومره دی تاسو هغه وګورئ نن سولرایزیشن تاسو وګورئ چې په هر کور نه په دویم کور هر انډسټري تقریبا کو نه دویم انډسټري دا هغه سره کاروباري چې څومره زمونږ روزګارونه دي د لاره سولرایزیشن د راړل دا سولرای شو نو هغه بجلی څه شولا چې کوم بجلی د دې پیدا کیږي موږ وایو چې هغه بجلی څه شولا چې کوم زمونږ صوبه پیدا کوي هغه بجلی څومره پیدا کیږي او زمونږ کنزمپشن څومره بجلی موږ استعمالو دا یو ډېر غټ ابهام دی او په دې باندې حکومت لپاره پکارداري زموږ پرووینشل ګورنمنت هم زموږ عوامي نمائندگان هم زموږ ایم ان ایچ ایم پی ایچ چې کوم دي دی هم په دې باندې خبره دا سوال اوچت کی دا خبر اوچت کی ځکه یو کدي دي هي ضرورت ته تاسو وګورئ تمام روزګارونه چې په بازار کې دا په ختمېدو باندې دي وړ روزګارونه د بجلی د وجې ټول ورځ هسې ناست وي د هغې سره چې کوم خلک دي هغه بېروزګاره کېدو غاړه ته روان دي بیا د دې سره سره زمونږ په دې وخت کې پکار دی چې حکومت د احبیار اصلاحاتو حوالې سره فوکس کړي تاسو وګورئ انټرنیشنل ټیکسونه د بجلی په مدد تاسو ټیکس وګورئ بیا د بجلی نه علاوه اوس نوی ټیکس راغلی دی موږ پکې ما پکې خپل هغه ورځې لیټر هم کړی دی ګورنمنټ ته چې زمونږ کوم ګودامونه دي د دې ګودامونو رجسټریشن شروع شوی دی او دا هغه رجسټریشن دپاره فیس یې ښه 10,000 او 20,000 او 5,000 صرف فیس یې دا یې ښه دی او بیا به د هغې ته سالانه د هغې رینیول کې د رینیول عمر کې بیا 2,000 او 15,000 او 1,000 روپۍ به ورکړې لکه یو ډېر غټ ظلم دی د کاروبارونو حکومت مقصد یو بیانوي او کار بل حکومت وایي چې زه ګودامونه ځکه رجسټریشن کوم چې ما سره عدد شمار راشي ما ته پته لګي چې څومره ګودام دي او په کم ځای کې څومره مال پروت دی چې په ملک کې په صوبه کې چې کم دی شارټفال یو شي راشي موږ ته پته چې به کم شي څومره دی په دې صوبه کې اوس مقصد دی یو دی چې ته دغه مقصد رسېلې نو بیا هغې باندې ټیکس ضرورت دی بیا ولې 10,000 او 20,000 د هغې فیس دی 15,000 د هغې فیس دی د هغې رینیول بیا ولېږدې ښه داسې د کې پی آر ټیکسونه دي داسې د بیا ټیکسونه دي داسې پروفیشنل ټیکسونه دي داسې مختلف قسمه نور بله ټیکسونه دي د ټیکسونو په اړ کې د روزګار ختمېدل چې کوم دی دا د ملک هم تباهي ده د ملک د معیشت هم تباهي ده او بیا د هغې سره سره دغه پاور چې کوم دی دا زمونږ چې کوم دی بیا اهلکار دي هغه غلط یوز کوي مس یوز کوي او د هغې په وجه باندې چې کوم دی د هراسمنټ عمل شروع کېږي او د هراسمنټ د عمل سره روزګارونه چرم وده نه کوي کارخانې چرم چې کوم دی په مخ کې راځي دا به همیشه لپاره تباهۍ غاړې ته ځي او روزګارونه ختمېدو غاړې ته ځي لہذا حکومت له په دې هم سنجیدګۍ سره کار پکارداري چې زمونږ د ټیکس دغه د دې چې کوم دی هغه وشي په دې کې اصلاحات وشي او دا شفافیت دې کې راشي تر څو پورې چې ګورنمنټ ما اوس خپله خبره مخکې مو کړله چې د ګودام نه د حکومت مقصد یو دی او دا په عملي توګه باندې بل څه ښکاري دقسې د پیکا ایکټ حوالې سره هم دغه موقف دی حکومت ظاهري وایي یو څه هغه دا وایي حکومت د دې ایکټ نه مطلب دا دی چې هسې بیسا د چا عزت نه اوچتېږي غلط دغه نه پیلاوېږي خبرونه چې کوم دي یا غلط میسج یا سوشل میډیا باندې چې کوم مس یوز کېږي چې دا نه کېږي نو که تر کومه پورې دې حده پورې خبرې خدا ټیک ده خو د دې نه د دې په اړه کې چې کوم دی یا د صحافت غوندې پیشات چې هغه د مظلوم عوامو اواز جوړېږي او هغه په ایشوز باندې خبره کوي هغه د دې زړونو چې کوم دی هغه اواز جوړېږي نو هغې چې کوم دی دغه ایکټ په ذریعه باندې د هغې هغه کول غواړي د هراسمنټ یو عمل شروع کول غواړي او د دې په اړه کې چې کوم دی بیا زموږ صحافیانو چې کوم دي هغه به پیسه د هغې هراسمنټ کېږي او هغه به تنګي کېږي نو پکار دا دی چې د همیشه لپاره موږ دغه اواز وي چې چا لپاره قانون جوړېږي پکار دا دی چې هغه متعلقه سټیک هولډر اول کېنئ او د هغه په مشوره باندې یو کار وکړي نو هغه بیا په عملي ګراونډ کې د هغې نافذ العمل کېدل او د هغې نه فایده راتګ چې کوم دی دا اسانه وي همدغسې د پیکا ایکټ حوالې سره پکار دا دی چې اول تمام صحافي تنظیمونه د اعتماد کې اخیستې وې د کېنولې وې او د خپل موقف یې د مخامخ کې او د هغې په مشوره باندې ځکه چې هر سړی دا وایي زما پلیټفارم غلط استعمالیږي نو پکار دا دی چې د هغې لپاره مخنیوي وکړم نو په دې کې به زموږ صحافیان وروڼو
بهترین تجاویز ورکړی و د هغې تجاویز په رڼا کې چې کوم قانون راغلی وی अब دې ته نافذ العمل کېدو کوم آسان وي او به زموږ صحافیان موږ ته چې کوم دی هم به هغې ته چې کوم دی هغه قابل عمل وي نو لهذا پکار ده چې په دې باندې ګورنمنټ د دې سره کښېني او په دې باندې نظرثاني وکړي بل زما خپل یو بل موقف هم دی او زموږ یو اپیل دی هغه پروینشل ګورنمنټ زموږ په خاص توګه باندې تاسو وګورئ په پنجاب کې اوس په دې تېرو وختونو کې د پنجاب سی ایم هغې د وړو کاروبارونو د فعالیت دپاره هغې یو ډېر غټ سکیم وروړه چې هغه سره زموږ واړه کاروبارونه چې دي دا به ډېر مستحکم شي او په دې وخت کې د ملک د اکانمي لپاره ډېر زیات ضروري ده چې کوم واړه کاروبارونه دا واړه کاروبارونه اوچه شي اوس واړه کاروبارونه چې د دوی لپاره پکار دی حکومت مختلف قسمه سکیمز وروړي پنجاب ګورنمنټ سکیم وروړو چې 10 लाख روپونه والے تر د 3 کروڑ روپو پورې دا بلا سود قرضه را په 5 سال کې به واپس کیږي په دې باندې اغي دا وځ دا وړ کاروبارونه چې کوم دي د تاسو روچت کې او یا نوې کاروبارونه چې کوم دي په هغه باندې شروع کې هم دغه سي په دې صوبه کې هم زمونږ وختن فوقتن دا مطالبه راغله اوس بیا دا مطالبه کوو پکاردار چې د ټول نه زیات د پالیسي صوبدارا د ټول نه زیات چې کوم دي د مختلف کو هغه د شرګردې لهر سره دا او هغه زمونږ د مختلف قدرتي افاتو په شکل سره د صوبې ډېر زیات سفر شوی دا دلته کاروبارونه ډېر زیات سفر شوی دي پکاردار چې په دې وخت پروینشل ګورنمنټ په خصوصي توګه باندې د وړو کاروبارونو چې د دوی لپاره مستحکم کېدو لپاره او د نوې وړو کاروبارونو شروع کېدو لپاره هم دغسې بلا سود قرضه د 5 کروڑ روپو پکار دی چې دا زمونږ د وړو کاروبارونو له ورکړي او هغه داسې قرضه وي چې دا 5 کروڑ روپو دا 10 लाख نه وایي تر د 5 کروڑ روپو پورې او دا قرضه د 5 سال لپاره بالکل بلا سود وي چې په دې کې هیڅ قسم له سود نه وي چې د خلک خپل کاروبارونه ودرئ او دغه کاروبارونو الټرنیټ فایده به هم زمونږ پروینشل ګورنمنټ ته هم مرکزي حکومت ته دوړ ته وځي زمونږ دا مطالبه ده پکار ده چې حکومت په دغه توګه باندې د کاروباري مسایلو حل کېدو لپاره هم په خاص توګه باندې چې کوم دي هغې په دې قدم والي پروینشل ګورنمنټ د تشبیه اخلي زه شکریه ادا کوم په دې وخت کې زمونږ د سی ایم صاحب چې هغه په تېرو وختونو کې زمونږ د فیډریشن وفد ملاقات ورسره شو او هغې باقاعده وینا کړې وه چې یاره زه غواړم چې واړه کاروبارونه یا کاروباري خلک